الحمد لله والصلاة والسلام على خير نبي أرسلا لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده هل حتى التقى وجاهد في الله حق جهاده حتى التقى بالرفيق الأعلى وعلى الصحابة الذين اقتفوا أثرا ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعلم أولادنا سيرة الرسول ومغازيه كما نعلمهم القرآن أو كما قال. وقال أحد من السالكين: لنا شمس وللآفاق شمس وشمسي خير من شمس السماء، فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسي طالع بعد العشاء. پزړه من لګي د قیس او د لیلا خبرې، پما خوږی لګي بس یو د مصطفی خبرې. هر عاشق د معشوقې په صفت نه مړیږي، ما تکوا د محمد رسول الله خبرې. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. سیرت ساقی کوثر پائی کے د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د دعوتی دوران یو خفیه دعوتو، بیا داغین رستو نبی علیہ السلام تا د برملا دعوت حکم شو چې کلم کلا دعوت چلوا. خلق ابو طالب ته پجرګر آله، بیا راله پدریمه پیره باندې ابو طالب ته جرګر آله او ورته وی دا عمارة بن الوحید دا په قریشو کې یو قابل ترین نوجوانو او حسین و جمیلمو. نو دی وفد ابو طالب ته ویل چې دا الک مونږ تاله درکو، درواره دی تا سره، نو د درواره په بدل کې به مونږ تا دا عمارة بن الوحید درکو او ته مونږ ته درواره حواله کا. زمون اراده دا دخو مونږ ډیر تنگ کړیو چې مونږ دا کیسه ختم کو. ابو طالب دا خو ممکن نه. مطعم بن عدی ویلا چې دی قوم دا منصفانه فیصله کړی دا، دی دا ابو طالب نمایوش شو، نور مخالفت په زور و شور سره شو. ربیعه دیوی یو پیرا ماوکت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عکاز بازار کیو، نو کله ذوالمجاز بازار کی میں مولی دا التا بازار تا گن را جمع شوی. نو دا محمد عربی التلال شنو اعلانو کی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو.
اے خلقو دا لا الہ الا اللہ وائے کامیاب بشے. نوی پدی کی چی ما وکتا یو تندی د شان اور باندې پکانی گزار کیا. ما تپوزو کو دا سوک دی وی دا یوی روار دی یوی تر دی. دا مخالفت شروع د خپل کورنم مخالفت شروع زکه دعوت کلم کلا او نوزمیختونه سیوا وخه دعوت خکارا دعوت چې خکارا مسله بیانېږي امتحان برازي. مداهنت کوا کتمان حق کوا مسله م بیانوا بوسو کی وببوزا مخالفت نشتا. د حج کافلی راتلی د اطراف عالمنا حرم پاک تا مختلف ډلې دی قریشو دا سوچ کو چیرک چرته د بار نه دا کم وبدون راضی د حج یا عمره تا او دی سړی و سره ملاقات وک او د خبرې ووري دینو د ډیرو خلکو ذهن سازی به وشي دا یاره وسره وخه. اوس بس کې یو ځکه د حق دعوت چلیږي د هغې اثر ډېر زیاتی. اوس د دې اثر د ختمېدو دپاره به څه کې دی میټینګ راوغوښتو ښه چې د سړي په دعوت کې خو اثر دی. د دې دعوت د اثر د ختمېدو دپاره دی میټینګ کوو چې دا تبلیغ اثر ونه کړي. دی ولید بن مغیره ته را جمع شو مشوره یې وکړه چې داسې څه ووایو یار. یو تن پکې وویله چې مونږ به دا پراپیګنډه وکړو دا کاهن دی. پیغمبر ته کاهن وی ښه اعقل الناس انسان ته چې په تمام کائنات کې د ټولو نه زیات هوښیارترین انسان دی هغه ته کاهن. خو پراپیګنډه ده که او پراپیګنډه ډېره زیاته زر خورېږي او ډېر خلک ته متاثره کېږي. وی اے بډ نیوز ټریول پاسټ. یو تن پکې وی چې په ده به د کاهن الزام ولګوو. ولید دوی په کلاره کښېنې دغه خبرې چې څوک واوري که نه هغه کاهن نه دی ښه. خلک خو کاهن پیژني ترویتي پیژني خلک. نو دارنګې کاهن هو ورته نشو ویلې. بل تن ورته وی پاگل به ورته ووایو. ولید وی لیسه بمجنون دا خو لیونی نه دی پاگل خو نه دی خو هوښیارې خبرې کوي. یو شاعر به ورته وایو. ولید ورته وی مونږ خو عرب خلک یو مونږه په سخن د کلام باندې پوهېږو ښه چې شعر څنګه وي د هغې اوزان څنګه وي د هغې بهور څنګه وي. عرب خو په دې پوهېږي چې دې دا څه وایي نو دا خو شعر خو نه دی. د شعر خو خپل وزنونه او خپل طرزونه یو. یو تن پکې وي داسې کار به وکړو د جادوګر لیبل به پې ولګو ښه پیغمبر جرم یې څه دی. خلکو ته وي لا اله الا الله ووایې کامیاب بشئ. قرآن وایي که نه بعضې وایي چې دا جادوګر دی او بعضې وایي دا ساحر دی او مجنون دی وزدجر. ولکه جادوګر دا خبره به سناسې سمې وخوري ښه. ولید بیا د پیغمبر خواته ورغلیم دی. نبی علیہ السلام ولا د قرآن حصہ لستم دا او دی چې بیا راغلی دی خپل وفد والا ته وایي قسم می دی په الله د چې څه وویل ډېر شیرین کلام یې وویل ښه جرړې مضبوطې دي دارنګې شاخونه میوهدار دي او ډېر صفت یې وکړه. قرآن کریم کې د دې حال بیان شوی دی. انه فکر وقدر فقتل کیف قدر. دغه مضمون ته اشاره ده. وګوره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف پراپیګنډو نه مه یریږه. اے د حق داعی حق بیان کا دنیا کی تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے
په دې کار کې په دې مخالفت کې د ټولو نه زیات پیش ابو لهب دا رنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بکله غنی ته ورتلو دا ابو لهب باور پسې ورتلو خلکو ته به وی دا خبره ممنه دا بی دینه دی ښا دا خبرو کې را نشي ګوري الله اکبر کبیره نو مخالفت سره هم سکیږي هغه چرچه کیږي ښا کدی ابو لهب دی یو طرف نه بل طرف نه مخالفت وي نو خلکو به معلومات کول دا ولې مخالفت ده او د دې د مخالفتونو مختلف طریقې وي چا خندنې کولې چا سپکاوي کو چا استهزاء کولا چا تکذیب کوا چې مسلمانان د خوا تران شي مسلمانان ته متنفر شي یو دیواله وو شلو قرآن د پنځپیر رحمت الله علیه کراچۍ ته تلو ابتدایي زمانہ کې بیان ته چانه پرې خو د اعلانو کې ایماندارو بیان بنو کومه لګ الونه بویم الونه خلک سونه تیار کې پاتې شوی درګاونو تروانو دا تک صحیح نو دا شرکیات صحیح نو دا بدعات صحیح نو دا ناروا کارونو دا د خلکو بیان کړیو خلکو وینا وې دا مې د لګ الونه وې او ماسوتن مانځنه بعد په پلان کې کالونه کې لګ نور الونم وېما خلک داینه ډیر وتال تراغون شي وخه الله اکبر وقالو یا ایها الذی دیوې اے اغتنا چې د قرآن نازل شوی نه کله مجنون ته خو لیوانه کله جادوگر کله دروغجن وعجبوا ان جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب کله وایي کله پیغمبر باندې سترګې رښتې وایي کاد الذين كفروا لا يزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون صحابه کرام پورم خندنے کول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ایمان والو پورے خندنے کولے صحابو ته گمراه وي دا شکوک او شبهات پیدا کولا د پیغمبر په شخصیت او په تعلیمات او اعتراضات او سلسله شروع دا سلسله قرآن کې ده کم چې دغه ماخام در شروع وي کنه ای کې مسلسله د اعتراضات او شروع ده قل من کان عدو لجبريل سورۃ البقره کې د نه اعتراضات او تذکرہ ده بیا سورۃ انعام کې اعتراضات جوابات په سورۃ الفرقان کې نور سورتونو کې دی وکلوی اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملا علی بکرة واسیلا مړه دا ته بل څوک دا کیسې میسیو کې دی مونږ ته کوي خلک متنفره کول پیدا سی کیساو شوا یو تن دی دا غنوم دی طفیل بن عمر الدوسی نوم ځان سره یاد ساته طفیل بن عمر الدوسی دا د دوس قبیله سردار دی مشر دی او د دې د قبیله په یمن کې وا د هرې قبیله بس داغي یو خپل حکومت وخا دا طفیل ابن عمر الدوسی دا پکې شاعر مو او خيار تنمو په یو لسم کال د نبوت باندې د حج یا د عمرې د پاره د اراده وکا قریش خبر شو چې بيدا کم طفیل ابن عمر الدوسی چې د یمن را روان دی یو خو سړی او خيار دی قابل دی شاعر دی نو که چرته دلته د محمد عربي سره ملاو شو او د خبرو په اثر وکړو دی بخپل علاقې ته زی نو التب دعوت خلکو ته ورکي نو بلا خلک به تیار کی د دې د پاره سکول پکار دی دا کارونه په خوانه خلک کوي د پیغمبر د مجلس نه د وحی دا ورېدونه خلک منع کول الله اکبر کبیره دی وفد تیار ک چې کله وفد تیار ک دته استقبالی ته مخ ته وته دل چې کله استقبال ته وته اغي ورته ویل احترام ورلو ک اکرام ورلو ک بیا ورته وی زمونږ په کلی کې یو الګ پیدا شوی دی توحید به بیانو کنه څوک چې موحد شي لیونی بیا ورته وای
چې څوک د الله توحید بیاني خلکو ته لیونی وي پیغمبر ته لیونی وي څوک چې موحد شي لیونی بیا ورته وایي زمونږ د کلي خلک پنجپیرې بیا ورته وایي یا پنجپیرې دي جي هلکه پنجپیر خو ثوابې کې کلی سر وخورئ دا جي بل دین دی دا خیرات نه مني جي دا دعا نه مني لکه پنجپیر سب مذهب او سب پارټي خو نه ده ثوابې کې یو کلی دی هلته مدرسه ده هلته عالم دی خلکو ته دین بیانوي خلکو ته وي غم خاده په سنت طریقې سره کې نو دا کسان وپت چې راغلي د طفیل ابن عمر الدوسی ته ویه چې زمونږ په کلي کې یو نوجوان پیدا شوی دی قد شتت امرنا وفرق جماعتنا مونږ ته ټول کار ګډوډ کړی دی مونږ کې فرقې پیدا کړي مونږ ټول ګډوډ کړو دارنګي افتراق انتشار وګوره پلار او زوی او جنګوله نن چې زوی درس ته رامات شي او پلار درګاونو ته ځي نو اټومیټیکلی د پلارو د زوی مخالفت ښکاره شي که نه اوس که دا زوی حق نه بیانوي نو بیا خو اختلاف نه جوړیږي وی دا سړی چې دی نو ګوره یفرق بین الرجل و ابیه و بین الرجل و اخیه و بین الرجل و زوجته ښځه خاون جدا کوي رونه جدا کوي رور خور جدا کوي جادوګر دی ګورې خیال کوه خبرې و نرې خبرې و سره و نه کې که جادوی در باندې وچلېده نو کار به دې ټول خراب شي سړی یې ویاره خو هوښیار سړی و خو کله کله هوښیار سړی هم څوک ورته وي لکه درس ته مه کښېنه دوی ښه ده چې راته دې ووایي ښه هلکه چې ته هوښیار یې نو کښېنه نو واوره چې غلطي بیا مه کښېنه که نه الله اکبر سړی چې راتلو چېره دا دونه ما ته راوتي و دلته دا خو زما خیر خواهانو نو ده چې ته مالوچ را پیدا که نو غوږونو کې مالوچ ورکه چې د جادوګر خبرې مې په غوږو نه لګي غوږونو کې مالوچ کېښوده مکې ته راورسېده دی وایي دغه سړی مې ولیده ما خو پوره پیژنده نه حرم کې موس کوي زه یې خوا کې ودرېدمه تلاوت یې شروع کړی دی قرآن وایي الله اکبر زما غوږونو ته الله هغه آواز ورسو ما ته مزه راکړه قرآن کې خو عجیبه مزه ده که نه ته بیا راټینګوه په پړو یې تړه بیا نه منع کېږي د قرآن نه خو چې خوند خو د قرآن والي که نه تا خو د قرآن د درسونو خوند نه دی اخیستی تا خو د جوارګرو د پینډې خوند اخیستی د شرابیانو د چرسیانو د آیس والا د لوپرانو د 2 نمبر خلکو د تاویلو ماویلو د بېدینه خلکو وی راشه راشه د قرآن په درس کې کښېنه د چرسیانو شرابیانو محفل پرېږده که نشې د شرابو زیاته نه وه وی په رب قسم چې دوستانه را سره پرېږده ته خو راشه کې خو نه که نه دی وی چې ما اواز تر غوږو شو نو ماله یې مزه راکړه نو ځان مې ملامته کو چې دونه د غونډې قبیلې لیډینګ کې او ګوره غوږونو کې د مالوچ ورکړي خو چې غلط څه وي نو په دې باندې به زه پوه شم که نه نو مالوچ مې وغورځول د غوږونو نه مې مالوچ رالر کړ او دارنګې قرآن مې واورېده چې قرآن مې واورېده نبی علیه صلات وسلام چې قرآن ویل بس که کور ته لاړو زه په ډایرکټ کور ته لاړم ور مې وډبو کیسه مې ورته وکړه چې زه خو د دوست قبیلې یم دوست قبیله د په دعوت سره ابو هریره هم بیا راغلی مسلمان شوی ښه د په دعوت سره د غزوې خیبر نه رستو الله اکبر کبیره دی وی زه کور ته لاړم سلام کلام مې ورله وکړه پیغمبر راووته کیسه مې ورته وکړه پیغمبر ماله دعوت راک طفیل ابن عمر الدوسی هغه کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله مشرکین ډېر زیات سخت خفه شو خو ته لوی پلانینګ کړی و کسان یې مخکې ورلېږلي وو لکه داسې سړی رانه قرآن ته لاړو ښه قرآن ته کېناسته نو دارنګې طفیل ابن عمر الدوسی مسلمان شو دی قریشو د پیغمبر د قرآن دونه غټه مقابله کوله اعتراضونه یې کوله کله به وي ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشي فی الاسواق دا څنګه پیغمبر دی ډوډۍ خوري دا څنګه پیغمبر دی بازار تم پکې ځي لکه نو نظر بن حارث د قریشو نه یو تنو هغه به د قرآن مقابله کوله
نو هغه به څه کوله، هغه به داسې بار ملکونو ته تلو، نو څه افسانې او کیسې به یې راوړي، وینځې به یې راوستې. نو چې کم خلک به د پیغمبر مجلس ته لاړه، ده به ورته وی راځې د محمد نه درله زه ښایسته څیزه هغه اوروم. افسانې کیسې به یې ورته کولې د رستم او دارنګې د نورو. وی تاسو د جادوګر خبرو ته غوږ دی؟ راشئ زه تاسو ته د هغې نه بهترین خبرې د شاعر او پاگل خبرو ته غوږ مه ږدئ. د رستم او د اسفندیار کیسې راوړئ. د به بیا خلک هغې ته راغونډ که، سوینځې به یې راوستې د بیې. نو خلک هغه به یې وله ګډولې، سندرې به یې پې خلکو ته وې. د قرآن مقابله کې ګډاګانې، سندرې. په دې خلک د قرآن نه اوړي، د دین نه ورباندې اوړي. ښه دا ومن الناس من یشتري لهو الحدیث، په دغه تمام مفسرین ذکر کوي. نضر بن حارث دا بګانو بجانو والا ښځې راوستې. مشرکین بیا راله پیغمبر ته وي کمپرومایز کوو. خیر دی ښه، مخالفت خو کېده، خو پیغمبر خو په دعوت کې لچک نه پیدا کو چې خیر دی زه به لږ نرم شم. پیغمبر ته یو کار به وکړو، کمپرومایز به وکړو. یو کال به ته زمونږ د خدای عبادت کې، یو کال به سره مونږ یوازې ستا د خدای عبادت کوو. پیغمبر عبادت داسې نه ښه. یو پیر نبی علیہ السلام په خانه کعبه کې طواف کو. څه کسان ورته راله چې اے محمده ګوره مونږ خو کله کله ستا د رب عبادت هم کوو، ته زمونږ د رب عبادت نه کې، ته زمونږ د خدایانو عبادت نه کې. الله صورت راولېږه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. دا سلسله دا شروع وا بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیره په لاره تیریږي، دا خلک لګیا دی په سر کې ولا خاورې او خځلې ورچي. دا چې مونږ د خپل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت نزان خبرو کنه، زمونږ به د پیغمبر سره مینه پیدا کیږي، پیغمبر طریقو سره به زمونږه مینه پیدا کیږي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د مدینه منورې ته راغلی دی، چې نبی علیہ السلام وکته د مدینه منوره کې یهودیانو د محرم په میاشت کې په 10 محرم باندې روژه نیوله یهودیانو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه تاسو کو تاسو دا روژه اولی نیسئ. پیغمبر ته دا پته نه و چې دی روژه اولی نیسي. مسله پکې معلومه شوه چې په غیب پوهه یو الله دی، ځکه تپوس کوي. تا نن تاله نوک کې غل معلومه یو، کوړې منترې معلومه یو، تعویذونه معلومه یو، قسمتونه معلومه. پیغمبر ته دا پته نه و چې دا یهودیان روژه اولی نیسي. او سړی قرآن او سنت ته کینی که نه ذهن مکمل جوړ شي. او چې نه دغه کیسو کتار ہوتا د جمجا باچا کیسه او د پلان کی پیر واکه وال وته پلان کی پیر غون کله پدید کی کرا بن کو چې پدی کی سو دی راوړی کنه، بیا قرآن سنت خو نه ورکی ښا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یهودیان وی مونږ په 10 محرم یوم عاشورا روزه زکه نیسو چې په دې ورځ الله زمونږ مشرانو ته د فرعون نه نجات ورکړو. فرعون په 10 محرم غرق شوی ښا، په 10 محرم باندې فرعون غرق شو. بهرحال د محرم متعلق خو ډېر مسائل دي، سبحان نفس سے بیان کړي می. یو اهمه خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی مونږ موسی ته ډېر نږدې یو تاسو نه پکار دار چې د یوم عاشور روزه مونږ ونیسو، دا مونږ نیسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 10 محرم د روزې نیولو حکم کړی، د 10 محرم. الله اکبر کبیره. د 10 محرم د روزې نبی علیہ السلام حکم کړی دی. او دام یادو ساته محترمو، بعض روایاتو کې راځي د رمضان المبارک نرستو افضل الصيام صوم یوم عاشورا. د رمضان نرستو غوره روزې د محرم روزې دي. یو روایت کې راځي نبی اسلام فرمایي زما امید دی د خپل رب نام چې په دې روزې سره الله د تیر شوي کال ګناهونه معاف کړي. څومره لویه خبره شوه. البته دا یادو ساتئ بل حدیث د دې باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی و دا یهودیان یو روزه نیسي
نو که زه آینده کال ژوندی پاتې شوم نو یو به سره دویمه ملګری کوو چې په دې عباداتو کې هم د یهودیانو مخالفت راشي. یوازې لباس نه، پیشن خاده وغیره نه، عباداتو کې هم د یهودیانو د مشابهت نه من راغلی. یهودیان یو روژه نیسي، موږ به 2 روژې نیسو. په محرم الحرام کې 2 روژې نیول سنت دي. نو سبا نهم محرم دی او د اتوار په ورځ باندې 10 محرم دی. نو سبا او بل ورځ دا 2 روژې نیول، یا د اتوار د ګل یا د خالی او د اتوار. خبره سمجھ تراله چې مونږ او تاسو هم ارادي کو ګرمي به وي. یو بل خبره ده لوکم کنه سکار خو نشته. امام زهري رحمت الله علیه دا لوی محدث تیر شوی دی، وی هغه په سفر کې هم د محرم دا روژه نیوله. چا ورته ویل الله بنده په سفر کې خو فرض روژه ماپته، اته پکې د عاشوري روژه نیسي د محرم. نو امام زهري رحمت الله علیه او دا ځکه نیسما چې د رمضان د روژو باره کې الله فرمایي که څوک بیماری یا په سفري نو فعلیه عدة من ایام اخر. دی به بیا چې د سفر کې ونه نیولې نو بیا بیا نورو ورځو کې راونیسي. او د محرم د باره کې خدا نشته چې سبانه بل ورځنۍ روژې زمونږ لکه پاتې شوي د دې بیا نیول نشته چې موږ بیا نورو ورځو کې ونیسو. به د محرم د روژو دپاره د 10 محرم یو سره مخکې یا رستو یو ځای کول پکار دي. دا په احادیثو کې راغلي. پخوا په زمانه کې د مشرانو له پته ده چا به شربتې ویشلې او چا به چې کوم دی نو ترشی به یې شولې او روجې او دا غنم جوار لکه د مړو شپې د مړو شپې او هغه شربتونه ویشل دا ټول د روافضو د شیعګانو کارونه دي. نو نور د دې محرم د روجو نه علاوه بعضې پکې نیکان پوي که چا په دې ورځ باندې حلواګانې او کورني چرګانې او ټول کال به په مزو کي که نه خلک دې کې نور هم ختیځ کي نه. اسم د خیر و خیرات د روجو سره کور کې برکات راځي. دې کې د یو ورځې تخصیص نه چې په 10 محرم باندې تا ښه غټ خوراکونه وکړه او کور والا ته د هر سره وړه. بعضې خلک په غون کال کې به خیرات نه کړي، صرف د محرم په ورځ باندې د خیرات وکړي چې غون کال مخیب نه. محترمو چې مونږ او تاسو خپلو کورونو کې هم ترغیب ورکو د څه د دې 2 روژو خوښه مو ده انشاءالله. الله دې مونږ او تاسو د عمل کولو توفیق نصیب کړي. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا الله زمونږ د شي رب د څونه ملګري دي سیرت د نبی علیه السلام ترجمه کیږي. رب د خوږ حبیب د تذکرې په برکت سره دی جولے د خیر ډکې کې مشکلات آسان کې پریشانۍ ختم کې ضروریات پوره کې دار قسم آفات و بلیات غمونو نه اوساته رب برحمتک یا ارحم الراحمین.